Rahim, dear student, today our topic of discussion is digestion in stomach. د دې نه مونږ مخکې هغه ډسکس کړو چې digestion in oral cavity چې زموږ په خوله کې کله خوراک انټر شي نو دلته د خوراک ډایجیشن کېږي هغه مونږ په ډیټیل سره ډسکس کړی دی او نن مونږ ډسکس کوو چې digestion in stomach په معده کې د خوراک ډایجیشن څنګه کېږي څه طریقه کار دی. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا سټامک یا معده په کوم ځای کې ده، آیا دا پر سټ کې چاته اټیچ ده که پر خپو کې چاته نښتې ده، معده په کوم ځای کې ده؟ نو معده په کوم ځای کې ده رقم دا مونږ ته پته ده چې هغه په ابډامینل کیویټي کې معده پرته ده. کم سایډ ته ده؟ دلته مونږ لیکلي که نه لیفټ سایډ اف د ابډامینل کیویټي. دا د ابډامینل کیویټي لیفټ سایډ ته ده او په کم شیپ کې ده؟ نو جے شیپ. د معدې شکل څه دی لکه هغه جے شیپ ته دا کم سایډ ته ده؟ دا لیفټ سایډ اف د باډي ته دا پرته ده. اوس دا موږ ډسکس کوو په ډیټیل سره چې دا سټامک رسر دا یو تیلی ده، دا یو د خوراک یو سیک دی، یو تیلی ده او په دې سیک کې د ارګینزم خوراک سټور کوي. څه کوي؟ لکه خوراک سټور کوي او بیا یې ډایجسټ کوي سټپ بای سټپ، بیا خوراک څه کوي؟ هغه حل کوي. نو دا خو ظاهره خبره ده چا معده کچي او د چا معده غټي. لکه اوس فرض کړه یو کس دی خان بابا که نه، نو کیدای شي دغه معده لکه ډېره غټي، ځینې پکې داسې چې نري نري خلک دغه معده کچي. خو به هر حال مونږ دا خبره ډسکس کړه چې یاره معده دا یو سیک لایک سټرکچر دی، دا د خوراک یو تیلی ده، په دې کې ارګنیزم خوراک سټور کوي او هغه بیا ډایجسټ کوي. اوس مونږ په ډیټیل سره دا معده به ډسکس کوو چې سټامک دته په ګریک یا په لیټن کې سټامک ته څه وایي؟ ګیسټرو. چې کله ګیسټرو خبره راشي ګیسټرو، نو ګیسټرو به څه ته وایي؟ لکه ګیسټرو به سټامک ته وایي. سټامک از ا ډسټنسیبل. دا پوینټ ځان سره نوٹ کا چې دا معده دا یو تیلی ده خو دا ډسټنسیبل ده. ډسټنسیبل څه مطلب؟ چې دا کولاویږي، الاسټک ده. ډسټنسیبل مین اټ از الاسټک سیک. دا ټیک وال وي، د دې چې کوم وال هغه ټیک وي او وایډ بیگ دی. بیگ د څه بیگ دی؟ بیگ آف فوډ. یعنې معده دا یو الاسټک ډسټنسیبل ټیک وال وایډ تیلی ده رسه د خوراک. پوزیشن دا معده په کوم ځای کې ده؟ بیلو د ډایفرام. دا دلته زموږ کومه فرده لګېدلې په ډایفرام نه بیلو د لیفټ سایډ د باډي لیفټ سایډ ته ده، په ابډامینل کیویټي کې ده. ابډامینل کیویټي چې په هغې کې د کولمې او د معده هر څه پراته وي، نه دې ته موږ څه وایو؟ ابډامینل کیویټي. بیا موږ د دې شیپ لیکلی چې دا زیاته دا په کوم شیپ کې؟ جے شیپ کې. د ده لینث څومره د معدې لینث څومره نو دا تقریبا 10 انچ. لینث څومره؟ 10 انچ برابر وي. والیوم اوس په یو معده کې څومره مټیریل راتلی شي چې کله معده امټي. امټي څه مطلب؟ چې کله معده خالی نو دا والیوم یا د کیپیسټي څومره؟ 150 ملي لیټر. خو چې کله تا ځان فل کړي، مکمل ځان یې ډک کړي، نو بیا کیدای شي د میکسیمم والیوم څومره ته ورسي؟ 4 لیټر ته. اوس کیدای شي ځینې خلک داسې وي د هغه معده د هغه نه هم غټوي، د میخې په شانتې یا د سنډه په شانتې غټه معده وي. اوس پارټس د معدې مختلف پارټس دي، یو زموږ سره دی کارډیک اینډ، بل دی فنډس، بل دی باډي، بل دی پایلورس. دیر آر 4 پارټس اف stomach: cardiac end, fundus, body and pylorus. Cardiac څه ته وایي سټوډنټ؟ cardiac وایي هارټ ته، یعنې د معدې هغه حصه چې هغه زړه ته نږدې وي، زړه ته نږدې وي، د زړه سره خوا ته نږدې اټیچ وي، او هغې ته موږ څه وایو؟ cardiac end. Upper part near to the heart is called cardiac end. Cardiac sphincter. اوس په دې cardiac end کې دلته یو سپینکټر لګېدلی. سپینکټر څه ته وایي؟ لکه سپینکټر وټې ته وایي، لکه ته یو شی بندې که نه، هغې ته موږ څه وایو؟ سپینکټر. cardiac sphincter نو هغه ریګولیټ کوي food flow from esophagus to stomach. یعنې دا cardiac sphincter چې دی هلته هم اوس ډسکس کوو. دې څه کې دی؟ خوراک ریګولیټ کوي چې دا خوراک د اسوفیګس نه سټمک ته راشي او دا ریورس نشي. بیا بلې حصه سره فنډس. اټ از د ډوم شیپ پارټ. دا د معدې هغه حصه ده چې دا ګنبد نما ده، د اپر پورشن دغه به ډسکس کوو. باډي اټ از د سینټرل پارټ. دا باډي دا د معدې مین حصه ده. اټ سټور دا خوراک سټور کوي. اټ چرن فوډ او دا خوراک تاوي داسې لکه چرننګ څه ته وایي؟
لکه څنګه چې پخوا به خلکو شوملې کولي که نه منډاڼو به داسې داسې کوئ نو دغه شانتې دا عمل دا معده هم کوي لکه معده څه کوي دا چرنینګ اف فوډ کوي فوډ څه کوي هغه تاوي مسلسل داسې ګر سمې معده کوي که نه سم جوس دې وباسي pylorus it is the lower region of stomach the pylorus دا د معدې اخرنۍ حصه دلته به ډسکس کوو it has pyloric sphincter په دې pylorus end کې هم دلته یو ریګولیټر یو وټه یو بند لګېدلی دی چې موږ څه وایو pylorus sphincter it regulate flow of food from stomach to small intestine دا ریګولیټ کوي چې دا خوراک په مزه مزه داسې یکدم دا خوراک لاړ نشي که نه چې سټپ بای سټپ دا خوراک د معدې نه راځي څه ته سمال انټسټاین ته او هلته حل کېږي اوس دا خبرې موږ په دې ډایګرام کې ډسکس کوو سټوډنټ دا موږ د هیومن سټمک یو ډایګرام ډرا کړی دی دا زموږ سره دا ریجن چې کوم دی دې ته موږ څه وایو کارډیک انډ دلته چې کوم ریګولیټر دی نو هغې ته موږ څه وایو کارډیک سپینکټر دا خوراک ریګولیټ کوي چې دا خوراک دا څه وکړي چې دا اسوفیګس نه اسوفیګس نه دا خوراک څه شي دا څه ته راشي دا سټمک ته راشي اوس دا بره دا کوم ریجن چې دی دا دې ته وایي ډوم شیپ ګمبد نما چې کوم ریجن دی ته موږ وایي فنډس بیا دا باقي چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایي باډي اف سټمک څه ته وایي رکا باډي اف سټمک اوس که موږ د سټمک کوم وال کمپوزیشن دی یاره په دې کې ډفرنټ لیئرز دي نو په دې کې دا ډفرنټ مسلز دي ځینې مسل داسې دي چې هغه په نیغو دي لکه داسې دي دا معده هم سټرانګ مسل نه جوړه ده ځینې مسل داسې دي چې هغه داسې دي نو هغې ته موږ څه وایو لانګیچیوډنل مسل هغې ته به څه وایي لانګیچیوډنل مسل ځینې مسل بیا پکې داسې دي نو هغې ته بیا موږ څه وایو سرکولر مسل څه ته وایو سرکولر مسل او ځینې مسل پکې داسې دي چې هغه په ترسو دي داسې دي نو هغې ته بیا موږ څه وایو اوبلیک مسلس لانګیچیوډنل چې هغه لینث وایز وي سرکولر چې هغه ګول وي او اوبلیک چې هغه داسې په کراس وي ترچی وي نو دا زموږ سره د سټمک چې کوم دی وال کمپوزیشن دا کې ډفرنټ مسل دي او دا مسل زیاتره دا څه دي دا سموث مسل دي دا څه دي لکه سموث مسل دا مطلب دی چې دا زموږ په اختیار کې نه دي انوالنټري ان فنکشن دي بیا سټوډنټ چې دننه مونږ دا سټمک چې کله خالي نو په دې کې داسې ګرتونه شانتي بندونه شانتي که نه لکه یو شی چې مړاوي شي که نه لکه که تاسو خیال کې د بوډاګان چې انسان چې بوډا شي نو په مخ کې دا ګرتونه شانتي راشي که نه قوت شانتي راشي نو دغه شانتي دا فولډ دا په سټمک کې هم شته په سټمک کې دننه څه دي فولډز دي نو هغه فولډز ته موږ څه وایو روګي څه ته وایي لکه روګي د دې روګي په مدد سره چې کوم دی دا کولاویږي او ایکسټینډ کېږي بیا دلته چې کوم ریجن دی دغه ریجن ته موږ څه وایو پایلورس ریجن دې ریجن ته موږ څه وایو لکه د ریجن وچ از نیئر ټو سمال انټسټاین از کالډ پایلورس ریجن او په پایلورس ریجن کې چې کوم ریګولیټر دی کوم بند دی هغې ته موږ څه وایو پایلوریک سپینکټر څه ته وایي لکه پایلوریک سپینکټر اټ ریګولیټ the flow of chyme from stomach into small intestine دلته چې دا کوم خوراک حل شي نو هغې ته موږ څه وایو کایم خوراک ته به څه وایي چې دا خوراک کله وشربلی شي داسې د دې چرنینګ وشي د دې نه یو حلوا شانتې جوړ شي سوپ ترې جوړ شي څه ترې جوړ شي لکه سوپ خو به تاسو ته استعمال کړي که نه نو هغه سوپ ترې جوړ شي هغې ته موږ څه وایو کایم څه به ته وایي کایم و سټوډنټ په دې سټمک کې څه داسې کمال د څه خاصیت دی چې یاره دا خوراک حل کوي یعنی دا سټمک دوه قسمه ډایجیشن کوي دا خبره ځان سره نوٹ کړي سټمک پرفارم ټو ټایپس اف ډایجیشن میکینیکل ډایجیشن اینڈ کیمیکل ډایجیشن میکینیکل ډایجیشن دا چې دا خو شربل کوي صحیح ده او کیمیکل ډایجیشن دا دی چې دا سټمک دا انزایم خارجي څه خارجي لکه انزایم خارجي ډفرنٹ پروټین خارجي ډفرنٹ هارمون خارجي نو دې ته بیا موږ څه وایو کیمیکل ډایجیشن the digestion due to chemical due to hormone due to enzyme due to protein is called chemical digestion نو معده زموږ سره دوه قسمه ډایجیشن کوي نو دا میکینیکل ډایجیشن هم کوي څه کوي لکه میکینیکل ډایجیشن نو یې ته موږ څه وایو چرنینګ څه ته وایي لکه چرنینګ خوراک ته وایي او دا کیمیکل ډایجیشن هم کوي څه کوي لکه کیمیکل
digestion. لکه چې دا different enzyme خارجي څه خارجي enzyme different chemicals او different hormone خارجي د دې وجه نه په دې کې chemical digestion هم کیږي. و سټوډنټ چې دا stomach دا موږ کټ کو دا موږ د anatomy study کوو دا چې کوم layer دی هغه layer ته موږ سو innermost. The innermost layer of stomach is called mucosa. The innermost layer of stomach is called mucosa. A mucosa, the mucosa موږ راواغسته او دا موږ دننه سټډي کوو چې یاره په دې میوکوسا کې څه شی دي. نو میوکوسا هیز بلې کې ډفرنٹ gastric glands دي سری پکې راکا gastric glands دي million of gastric glands دي. دا gastric gland د دې بیا هر یو چې کوم دي different genes دي هغه different genes هغه expression کوي او هغه different product تیاروي. څه کې راکا په دې کې different genes دي different cell دي هغه different genes یا different cell چې کوم دي هغه express کیږي او هغه different product هغه تیاروي. په دې کې یو قسم cell دی ته موږ سوای mucus cell. یو قسم cell په کې څه دی راکا mucus cell چې دا mucus cell دا څه کوي دا یو آیلی سبسټانس خارجي لکه څنګه چې موږ یو شی له پینټ ورکو کنه لکه ته دروازې له پینټ ورکو نه بیا نه خرابېږي کنه. اوس په دې معده کې دننه HCl خارجيږي. HCl یو ډېر خطرناک اسید دی. نو دا هغه اسید نه بچ کېدو لپاره دلته یو پروټیکټیو کوټینګ کیږي. نو کوټینګ څوک کوي هغه میوکس کوي میوکس سیکریټینګ سیل کوي. کلیر لکه خلک وایي دا غوړ منګي دی کنه ته چې منګي د پاسه غوړي یا تیل ومږي نو هغه د پاسه بیا اوبه خویږي. نو دغه شانتي دا کوټینګ دا په سټمک کې هم شوی دی. نو بیا په HCl خویږي HCl او پیپسین چې کوم دی پای باندې اکشن نشي کولی. ها دا خو میوکس سیکریټینګ سیل شو. بیا زموږ سره دی پیرایټل سیل دویم قسم پکې څه دی لکه پیرایټل سیل. دا خبره ځان سره نوټ کړه چې دا پیرایټل سیل دا څه کار کوي دا یو ډېر سټرانګ اسید خارجي ایته موږ څه وایي HCl څه ته وایي لکه HCl. اوس دا HCl څه کار کوي دا HCl دا انټیسپټیک دی دا جراثیم هم ختموي او بل دا خوراک نرموي. دا څه کوي خوراک نرموي او ډایجیشن ته یې تیاروي. او بل HCl څه کار کوي دلته په سټمک کې یو انزایم خارجي کې چې ایته موږ څه وایي پیپسینوجن چې پیپسینوجن هغه انیکټیو فارم کې چې کله HCl وسره میلاو شي هغه اکټیو شي هغه راایښ شي نو څه ته کنورټ شي پیپسین ته. دغه شانتي پر سټمک کې ډي سیل پکې هم شته چې هغه یو سوماتوسټاټین هارمون خارجي. داسې چیپ سیل پکې هم شته چې هغه پیپسینوجن خارجي او ګیسټریک لایپیز خارجي. دا چیپ سیل څه خارجي لکه دا پیپسینوجن خارجي. پیپسینوجن سره یو انزایم دی انیکټیو دی او ګیسټریک لایپیز خارجي. دا ګیسټریک لایپیز دا په لیپډ باندې اکشن شو کوي. او دغه شانتي جی سیل چې کوم دی نو هغه ګیسټریک یا ګیسټرین خارجي. نو دا خو زموږ سره د سټامک چې کوم دغه انر اناټمي و هغه موږ ډسکس کړه. او دلته موږ لیکلي چې وال کمپوزیشن اف سټمک د څو قسمه لیر نه جوړه ده څو قسمه والز دي پکې. نو آوټر لیر چې موږ سره سره هغې ته موږ سیروسا آوټر لیر دی دا د کنیکټیو ټیشو نه جوړي کم چې دا اوس موږ د بهر سایډ نه دننه راځو د بهر سایډ نه. بیا دویم لیر سره هغې ته موږ سب میوکوسا دا میډل لیر دی دا د سموث مسل نه جوړي. په دې کې ډفرنٹ مسل دي لانګیچیوډنل مسل هم شته هغه موږ ډسکس کړه. سرکولر پکې هم شته او اوبلیک پکې هم شته. نو لانګیچیوډنل خو موږ وایو چې دا داسې یې سرکولر مسل هغه داسې صحیح ده او کم چې اوبلیک مسل دي نو هغه داسې او دا درې واړه زموږ سره سري دا سموث مسل دي. دا د سټمک چې کوم ډایجیشن کوي کم کولاویږي یا راغونډېږي پای کې اهم کردار ادا کوي یا په میکینیکل ډایجیشن کې اهم رول ادا کوي. بیا د سټمک د ټولو نه دننه سایډ ته چې کوم لیر دی دلته دا هغې ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ هغې ته موږ وایو میوکوسا innermost layer. It contain millions of gastric glands. په دې کې gastric glands دي دا ټول gastric glands دي. بس په دې gastric gland کې زموږ سره دا ډفرنٹ سیل دی یو دی پیرایټل سیل. دا خبره ځان سره نوټ کړه. اچ سیکریټ نو دا HCl خارجي او انټرنزیک فیکټر خارجي. دا HCl څه کار کوي سټوډنټ نو دا هم ته پته را چې دا سره انټیسپټیک دی لکه سره جراثیم کیل کوي او دا HCl څه کوي دا پیپسینوجن انزایم څه ته کنورټ کوي
دا پیپسین ته کنورټ کوي ایکټیو فارم ته کنورټ کوي بل پکې زموږ سره انټرنزیک فیکټر دا زموږ سره یو پروټین دی دا پروټین یو اهم کردار ادا کوي دا د ویټامین B12 سره ملاویږي څه سره ملاویږي راکا ویټامین B12 سره ملاویږي چې ته موږ کوبالامین ویټامین B12 is called کوبالامین چې کله دا انټرنزیک فیکټر د دې سره ملاو شي نو بیا په سمال انټسټاین کې دا مطلب دی ابزورپشن هغه پاسبل وي سمال انټسټاین کې بیا ابزورپشن نو دا اٹیچمنٹ پرووایډ کوي دغه شانتي چیپ سیل د ډبل نوم سره زایموجن سیل دا چیپ سیل دا پکې پیپسینوجن خارجي دا پیپسینوجن اٹ از انیکټیو ان دا انیکټیو فارم کې په کوم فارم کې سټوډنټ انیکټیو چې کله HCl سره ملاو شي بیا اکټیو شي او ګیسټریک لایپیز خارجي چې دا لایپیز دا په څه باندې ایکشن شو کوي دا په لیپیډز باندې ایکشن شو کوي دغه شانتي میوکس سیکریټینګ سیل نوغه سیکریټ پروټیکټیو کوټینګ دا په سټمک کې څه کوي پروټیکټیو کوټینګ کریټ کوي چې دا سټمک دا خراب نشي د سنه بچ کوي دا HCl او د پیپسین د ایکشن نه سټمک چې کوم دی نو دا بچ کوي بل پکې زموږ سره هارمون سیکریټینګ سیل نو آی کې موږ سره انټیرو کرومافین سیل دی دا هیسټامین خارجي هیسټامین دا هغه کیمیکل دی چې دا په سټیمولیشن کې په ګیسټریک جوس سیکریشن کې هیلپ ورکوي جی سیل دی هغه ګیسټین خارجي او ډي سیل چې کوم دی نو هغه سومیټوسټاټین خارجي نو دا سومیټ چې کله زموږ سره خارج شي څه هیسټامین یا ګیسټین نو چې کله خوراک راشي دا خو دا دواړه به خارجيږي که نه چې کله ضرورت ختم شي نو بیا په دې کې فیډبیک کېږي چې هغه تاسو اوس مه خارجېږئ نو سومیټوسټاټین دا د دې دواړو ایکشن چې کوم دی هغه څه کوي هغه ریورس کوي د هیسټامین او د ګیسټین ایکشن څه کوي هغه چیک کوي اټ از آل اباؤٹ د سټمک دا د سټمک متعلق مونږه دا خبره ډسکس کړي دا ځان سره نوٹ کړئ اوس که د چا څه کوېسچن یا په کوم پوینټ نه کلیر نو هغه تپوس کولی شي کلیر اټ از انف فار ټوډے